بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لولیه والصلاة علی نبیه اما بعد. د اهل سنت والجماعت عقاید شپاړه عقاید شروع پغې کې نه عقیدې هغه شوي دي. نو نه هم عقیده وا د مرګ نه پس دوباره ژوند کېدو باندې حشر شفاعت وغیرہ امور باندې یقین ساتل. لسم عقیده صحابه کرامو متعلق ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرامو متعلق کاغه اهل بیت دي د پیغمبر سم بیبیانی د امت مین دي او کاغه دغه اولاد دي کاغه نور صحابه کرام دي. ټول صحابه کرامو متعلق دا یقین ساتل چې هغه عادلان وو د عدل مجسمه وي او دا مبارک جمعه دا معیار حق منل. معیار حق منلو مطلب دا دی چې صحابه کرامو متعلق دا ایمان وی دا یقین وی چې زمونږه ایمان د پر داغو ایمان تل او ترازو ده په کم سيزونو چې داغو ایمان او پاغه سيزونو زمونږه ایمان پکار دي. نو داغو ایمان زمونږ د ایمان د پر معیار تل او داغو زمونږ د اعمالو د پر داغو اعمال تل ده. داغو غوندي ایمان اغاز کله تعالی فرمای فین امنو بمثل ما امنتم. صحابه کرامو کدا باقی خلک داس ایمان راوړي لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړئ نو بیا به دوی هدایت عمومي. نو داغو ایمان هغه الله تعالی معتبر ګڼل زموږ د ایمانونو لپاره او د ایمان ثمره او نتیجه اعمال دي. نو داغو اعمال هم زموږ د اعمال لپاره معیار وي طلب وي. صحابه کرامو په کوم مسائل باندې اجماع شوی د داغو اجماعي مسائل واجب الاتباع منل او داغي اغیب اتباع کول دا واجب دي. او صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محافظ منل. حضرت مفتی سے فرمایلی چې صحابه کرامو به اختیار د پیغمبر صاحب حفاظت وکاو لکه زمنګ د سترګو باڼه دا د سترګو حفاظت کوي به اختیار چې کله غوتا یا څه شی سترګې طرف ته ورځي نو دا اتوماتیک باندې کی دغه رنګي اتوماتیک حفاظت صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام کړه دي. داغه د ذات داغه د اقوالو داغه د عمل د هر شی حفاظت کړه دي. نو صحابه کرامو سره محبت دا د ایمان دلیل ګڼل او صحابه کرامو سره نفرت او بغض دا د کفر دلیل ګڼل. د وخت پیغمبر سره ایمان د عیني د وخت پیغمبر سره محبت عیني ایمان وی او د وخت پیغمبر سره بغض او نفرت عیني کفر وی. او داغه اولنی منون کې خلق لکه صحابه کرامو د پیغمبر علی السلام داغه سره محبت دا د دې خبره دلیل دی چې د پیغمبر باندې ایمان ده. نو هغه داغه اثرات د پیغمبر پس شاګردانو کې ظاهري کی او د ساده وخت د پیغمبر داغه اولنی شاګردان داغه سره نفرت او بغض دا د کفر دلیل ګڼل. یو لسم نمبر معجزات او کرامات حق منل. اهل سنت والجماعت فرمای چې معجزه هم حق ده. الله تعالی د نبی په لاس باندې خلاف واقع د اسبابونو بغیر داسې یو کار ظاهر کی چې خلک هغه طرف ته متوجي شه پیغمبر وګڼي او هغه ایمان راوړي. دغه رنګ د وخت د ولی په لاس باندې الله تعالی دغه رنګ فعل صادروي. فعل د الله وی لاس د ولی ویغه ته کرامت ویل کیږي. نو معجزات هم حق دي کرامات هم حق دي. دولسم نمبر عذاب قبر او انعامات قبر حق منل. سړی کله وفات شي د مرګ سره کچري هغه ایمان او اعمال صالح سره ژوند تیر کړی وي نو د انعاماتو سلسله شروع شو. که بد ژوند تیر کړی وي نو د مرګ سره د عذاب سلسله شروع شي. 14 نمبر په قبرونو کې د انبیای کرامو د پاره د نورو مردگانو نه اعلی او ممتاز قسم حیات منل. د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نور انبیای کرام دا په خپل ژوند په قبرونو کې ژوند دي دوی الله ژوند ور نصیب کړی دی. البته دا غي تفصیل موږ ته معلوم نه دی، تفصیل الله ته معلوم دی. موږ بداوی چې پیغمبر علی السلام په قبر کې ژوند دي، انبیای کرام قبر کې ژوند دي او الله دوی ته ژوند ور کړی دی. هغه ژوند څنګه دی الله ته پته ده. البته دومره ضرور ده چې شهید ته چې کم ژوند ملاويږي په قبر کې داغه نه ډیر اعلی او ممتاز ژوند هغه الله د وخت پیغمبر ته ور کړی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نور انبیای کرام په قبر کې ژوند دي. سوار لسمه پین لسمه جمله دا
نظریه ده او نظریه ویل کېږي داسې یو مسلې ته چې په هغې کې د صحابه کرام تابعین تبع تابعین د دور نه خیر القرون چې ورته ویل کېږي د خیر القرون نه په هغې کې اختلاف را روان وي نو دغه مسلې ته مختلف فی مسله ویل کېږي چې په امت کې په دې کې اختلاف دی نو په هغې کې دواړه طرفونه چې کوم دی نو هغه صحیح ګڼله البته چې کوم طرف باندې زمونږ زیات زړه مطمئن کېږي نو موږ به هغه اختیارو خو بل طرف ته غلط نسبت چې کوم دی نو هغه نه کول بل طرف ته د کفر شرک بدعت او د ضلالت نسبت نه کول دا غي باندې حکم لګول نه ځان بچ کول او مفتی صاحب لیکي 15 نمبر دغه رنګي مسائل سماع موتا اختلافي مسائل نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته تلو معراج کی دیدار د الله شوه کنه د شوه دا اختلافي مسله ده دا نظریه ده چې بده کې دواړه طرفونه پیغمبر باز وای صحابه کرام چې پیغمبر سم دیدار شوه او باز وای چې نو شوه نو فرمای په دغه رنګ مسلو پاغي کې د شرکیات او بدعاتونه او د انبیای کرام صحابه کرام او د اولیاء کرام د هغوی د ګستاخی او د توهین نه خپل ځان بچ کول او په دې مسله کې چې کوم کسان موږ سره متفق دي هغه هم بچ ساتل 14 نمبر تقریبا د ټولو خلاصه ده چې څومره امور په دین کې هغه قطعي نصوص سره ثابت دي لکه مخکې خبره تیر شوې ده د عقاید درجات چې نو امهات العقاید کې هغه کې تعریف تیر شوی چې قطعي نصوص سره کوم شی ثابت وي ټیک شو او بیا د هغه الفاظ انتهایی واضح وي نو هغه منل حق منل او پای کې د یو شی انکار نه کول ځکه چې د یو شی انکار کول هم کفر دی مثلا فرایض دي اوس فرایضو کې ماموز دی یا بل فرض دی د هغه فرضیت قطعي نصوص سره ثابت دي نو د هغه فرضیت منل او د هغه د فرضیت نه منل دا کفر دی که وسړی چې ټول فرایض منم دیو موز فرضیت نه منم بیا هم کفر دی مخکې براشي ان شاء الله یا هغه چې ټول فرایض منم خود روجه فرض نه ده دا سړی کافر دی دغه رنګ چې کوم شی نه حرام دي او دغه حرمت قطعي او یقیني دی نو دغه حرام منل کداغه هغه حرمت نه دیو نه انکار وشي د ټولو نه انکار وشي نو دا کفر دی سړی وایي زه ټول حرام سيزونه هغه حرامواله منم حرام ګڼم خو سود چې کوم دنو حرام نه دی دا کفر دی دغه رنګ وایي چې هر شی منم خو زنا هغه حرام نه ده دا هم کفر دی الله دې موږ ته ایمان نصیب کړي